فرمائي کہ زهري وي سفيان ابن عيينة سمع كده زهري نا حين حدث هذا الحديث كان زهري ده حديث بيانه وحفظت بعضه بعض همديات زهري وي سفيان وي كده حديث من زهري نه بعض یاد وثبتني معمر او يبادرنا يرن معمر را تکلا تاسو پیګه په خبره بعض مې چې په خپل یاد او بعض را نه یې روچاره تخلق محمد دا د زهري بل شاګرد دی سفیان مرګري دی او بیا زهري چاره نقل کوي خلاص شو دا محمد د عروه نه کوي زهري نقل کوي د عروه ابن الزبير ابتداء کوي معمر نقل نه کوي څوک نقل کوي زهري معمر او سفیان دوه زهري شاګردان دي هغه نقل کوي د عروه ابن الزبير نه هغه د مسور ابن مخرمه او د مروان ابن حکم نه يزيد احدهما ومسور ومروان في يوم الزياتي فالفاظ في كي قال دواروي خرج اوت نبي عليه السلام عام الحديبيه فقال ذا حديبيه ومولانا سيدان فيكا كذا مسور ابن مخرمه نشي حديث مسند شو كذا صحابي لي او كذا مروان نشي كان مرسل لي وري مروان ده بعض علماء صحابي وي وهذا مرجوح قول لي صحابي نه دي تابعي دي اختلاف فقط قران دي دي تابعي دي نو کله مسور ابن مخرمه عروه نقل کوي نو بیا دي حدیث مسند شو او کله عروه نقل کوي د مروان ابن حکم نبي دي شو مرسل دا مروان اسي تاییدا ولا راو وصل نبي عليه السلام فقال بحديبي بضع عشر من اصحابه تلفاصا لصوا فلما اصاد الحليفه قلد الهدي واشعره کوم والد هغه غاړه کېمل وجه ګړل شي لا او چې کوم خان دی غیله خبز زخم کی واحرم منها ونيت احرام توتل عمره وبعث عينا له من خزاعه او د بنو خزاعه قبيله جاسوسي ولېګا د بنو خزاعه یو جاسوسي ولېګا وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بغدير الاشتاد زينم دي اتاه عينه جاسوسي راغي وقال جاسوس تزوج ان قريشا جمعوا لك جموعا قريش تاسو دليل لوی ډلې جمع کړې دي وقد جمعوا لك الاحابيش الاشتات او طالع جماعات جمع کړې دي الاشتات متفرقه جماعات متفرق د نور قومون خلق او د ګردونوان هم د خلق را جمع کړې دي وهم مقاتلوك جنگ سره کوي پریدي دي نه وسوادوك عن البيت ومانعوك الى تاكيد جوها پریدي دي نه فقال افرما يتم اشيروا ايها الناس خلق سره مشوره او جاسوس اطلاع ورکړه ور جاسوس په جنگ کې استعمالول ثابت شو اشیر ايها الناس علي الي على په معنا د الله د مشوره راکې اوس ګوره ماته ګوره عجیب خبره کوي وی کدا سوای چې جوړو نبی خو خيار وکړه اول د جوړ خبره نه کوي چې صحابه پیر جوړ کړي نو جوړه ونه مانی وسه مو خیال دی وای چې دا سی وکم چې دا کم خلک د کورونو نه راوته د قریش د مرګتیا لپاره او لاري راته نیولې لاري ټولې نیولې ورته او دا داسې وکړو چې مونږ دوی له یو دوکه ورکو او دغه خلکو په کورونو ورکو چې دا کوم قبایل روسي قبایل ځان سره مرګري کړي او مونږ د لارې باندې کړي دي بلکې بل ځای کې راځي چې هغه ورته وي چې د حدیبیې نه بعد څومره چینی دي او څومره خوړو ټولې نه قبضه کړي دا خوړو د چینو په غاړو باندې پراته نو دا به داسې ونه کوم چې دغه قبایل او خلکو سړي په روسي دي ټول جنګ نه او دا یو تاسو لګم یو لښکر د هغوی کورونو او په حملو کو خځې به کېدي په غنیمت کې راوړي او کته دا خو ډېر ګران کار دی نو ما زما به الله مدد کوي زما جاسوس دا دی ورغی جاسوسي او کوواله چې زما د جاسوس الله حفاظت وکړو زما د لښکر په خدای حفاظت تاسو پوهیږئ په خبره یو مشوره کوله څه وایي اشیروا ایها الناس علی ایلی اتروا تاسو څه خیال دی ان امیر چې د اعلان وکم عیال لري خلقتا کم خلق چې د قریش مرګري شوي دي او بار روز دي په خورو چینو یې قبضه کړی د موږ ته لارې بندي کړې دي لارې نیولې ځل وایا وزراريهم او بچو باندې هؤلاء الخلق الذين يريدون ان يصدون عن البيت لکه پیګه او فئیاتونا ما ته وره او کومګه په بچو خود ورلو او دیرال د خپل بچو خود مدد لا فئیاتونا کدوی موږ لرالل مقابله لا چې موږ بچو خود ورلو
نو کان الله قد قطع عینا من المشرکین الله بچ کے جاسوس زمو د مشرکین نو فیحفظنا تقدیر لگاوا الله با قطع بچ کرا جدے کرا بچے کو جاسوس زمو د چانے بچ کو شابا د مشرکان نو فیحفظنا مقدر زمو میں حفاظت کتا تو فکر ورتل کرا والا وكتات وجنا تغيب بچوتا وخذوا تنورم تركناهم محروبين من بفريق يدويلا والا خطاشما والا او كدويرا نلل وان ياتونا كدويرا نلل من بياخذوا بجوور شنو تركناهم محروبين شكاس خرده نكم قوم چې شکاس خرده شي نو هغه څو ګرځي مالیم غنیمت شي او خذ بچیم غنیمت شي والا كدويرا نغللا وان ياتونا والا او کوم ياخذوا بچونا ورغلو او دې د خپل خذوا بچونا خبر نشو دفاع رانه پتا وټاونه لګیلا یا او یری دراتل ترکناهم محروبین شکست خرده محروب پیجنه چې چاته شکست ملوشي او چې شکست چاته ملوشي دا غنه مال بچی خپل غنیمت دي ابو بکر یا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت تقودي بلي حركه قد تقول كده بيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجه له بيت الله متوجه شاء او كتب لا كده خلق ولا دي ومن صدنا تصب ملكين قاتلنا وغير بجنب خذوا بجول يتلورزوا وقال امزوا على اسم الله زاد خديب بنم زي نروان مش روان شنو حديبيه تواسيه نو قال توته اطلاع على هغه کې داسې واقعات دي چې کله حدیبیه ته ورسېدل مولانا صاحب نو په حدیبیه کې بیا حضرت عثمان رضی الله عنه وله پرونه ته قصه کړې ده حضرت عثمان بلکې دا عثمان نمک یو بل جاسوس لګا هغه دا چلو کو چې هغه جاسوس له اومړ کا جاسوس ته مصالح ولېګا پیغام یې ولا ورکا چې دا ورته قریش ته وایي چې موږ جنگ نه راغلي دا بیت الله خدای کور دې تاسو دې زمونږ دې مون پرې مون په عبادت او عمره کوو هغه بالکل نه کړی دا په سوال نه پیدا کی چې دې څنګه راغله او مرکو او دې خلکو بچ کړ چراغ نبی نبی علیہ السلام وی چې دا څه کس دې کوم چلته قومي عمر دې کو پاګن کارو کو بیا عثمان ته بوله چې تاسو ته پته دا عثمان ته د وجه بیعت رضوان شو د بیعت رضوان د وجه نه کافر لک مرعوب شو اطلاع ورسېدل نو بودیل ابن ورقا د بنو خزاعه قبیله خپل راځي بودیل ابن ورقا او دا د بنو خزاعه او بنو خزاعه قوم چې دي قوم مشرکان خو د پیغمبر علیه السلام سره تعلقات بنو بکر د قریش سره تعلقات بنو خزاعه نو بودیل ابن ورقا راغی نو نبی علیہ السلام سکینه استوي ځکه تاسو مې څه ټول حکم څنګه وي هغه ډیره خبره رسول الله مبارک ته پوره تقریر وکړ بیتلان شو قریش ته وایا چې جنگ تاسو ستړي کړو موږ یې ستړي کړو موږ پرې دې موږ وکړو او تاسو سره به جوړو او ما پرې دې نور عرب وتا نو که چېرته دې نور عرب مړ کړم نو تاسو مقصد به پوره شي او که زماله خدای په دې نور عرب باندې ګټه راکړه بیا تاسو پوره زما سره مرګري کېدل سره مرګري کېدل او ان شاء الله چې ما نه خدای ګټه مال بخده زما دین بخده غالب کی بوله دې ورقا دې ورغه او قوم ته او چې تاسو یو څه خبرې کوم والله جئت بخير من هذا الرجل هذا الخبر الرجل چې کما لکان دوی دا موږ ته خبرې وکړو بالکل یې دخلي چې کوم مشران وغیره لکاو دې دې سوي دا ټول خبرې وتا بوله دې ورقا خدای کړ لیکن هغه وی چې با دوی خبره پکې نشتا مونږ بالکل بریدونه تصلح په بلته طریقه کوي خو عمره ته نه بالکل نه بریدو بیت الله تعالی نو اور ابن مسعود پاسه اور ابن مسعود وی الست بالوالد استاسو مشنه لا نه او انت او تاسو ما بچی نه بالکل نو وی بدل اصل خبره سره تفصیل لري العشاء ورا سر روح پروت دا بیعت چې دې څنګه راغی او ابن مسعود او پیغمبر علیه السلام سره خبرې کولې نو دبا پیغمبر علیه السلام په ګیره لاس راخله بعض علماء دا د عربو عادت او چې یو بل په ګیره لاس راخله او زه بل خبره ده دا زم دایم چې څوک ته مينت کینو ګیره راغلی زه کېدی چې دا وخت نو مغیره ابن شعبه ردی او ابن مسعود وارو مغیره ابن شعبه
هغه ځان په وسله کې پټ کړو، مخ یې پټو، ټول وجود یې پټو. چې لاس یې راوړو نو هغه د تورې باندې ټک چې دی ترله غوځار ورته اخوا کوي لاس. دا پلیت لاس د پیغمبر مبارک په ګیره ده. هغه ورته وکتل، وایي ته څوک یې؟ وایي دا ستا واره دی مغیره بن شعبه. آی څوک تا سره ما څونه ښېګړې کړي، څونه ښېګړې. او ښېګړه دا وه چې دا عروه د اسلام نه مخکې دا مغیره بن شعبه یو څو ملګرو سره تللي وو. مقوقس بادشاه ده. مقوقس بادشاه له په تحفې تحایف وړي وو، نو هغه ورته بیا انعام پیسې ورکړې. نو دې مغیره بن شعبه ته پکې کم حصه میلاو شو، نورو له ډېرې. چې په لاره راتلله نو دوی یو ځای کې ویده شو. مغیره ویې کړل چې دا نور مړه کړم، ټول ما سره واره توره چته کړه، ملګري ټول مړه کړه. او ما دې چې په قبضه کې واخېسته ورغی پیغمبر صاحب ته زه مسلمان شوم. نبي علیه السلام ورته ویې اسلام به دې قبول کړم خو مال به دې نه قبول. دا خو تاسو ته وکړه مال حاصل کړي. نو هغه کوم خلک چې وجلي وو نو د هغوی ټولو دیتونه دې بودی خلاص کړل. د خپل طرف نه دیتونه ورکړل او د غاړې ته خلاصه کړه. نو ځکه هغه ورته وایي دوکه باز تا سره ما څونه ښېګړې بخل کې په عروه بن مسعود د نبي صاحب حق خبره وکړه کومه چې بودیل ته کړې وه. عروه لاړ ګوره او دغه خبره ده. دې کې یو سړی و حلیس نومو ابن علقمه، یا حلیس یا حلیس ابن علقمه. دې اصل کې حبشي و، په مکه کې اوسېده او ډېر لوی قوم. هغه پاڅېده او ورته یې ویې داسې کار دی چې ما پرېږدې زه ورځم. او دا سړی چې و دوی به د بدنو ډېر خیال ساتي. د دې حج سارو رسول الله مبارک چې پلان کې راغی هلک وي داسې وکړې دا بدنې ورته مخامخ ودروي. چې دې راغی اوښانو ته یې وکتل چې د هغې اشعار شوی و او بعضو ته به امیرونه پراته وو. وایي دا څه مسله ده؟ دا خو موږ مو پرېږده دا څاروي لوستی هم نه پرېږدي. هغه وایي ښه واپس لاړ. قریشو ته وایي داسې کار دی چې تاسو ظالمان یې خو عمرې لرله او ما بلا څاروي ولیدل. دې قوم به د څارو د حرم ډېر احترام کوو او امیرونه دي ورته دا خو پرېښودل پکار دي. هغې ورته وایي بانډیسیه پوهېږې نه. قریشو ورته وایي ښه ما ته هم د بانډیسي خبره وکړه نه پوهېږې. زما د قسم په خدای وي دا سړی پرېږدی چې راشي چې عمره وکړي. خو عبادت له راځي عمرې له راځي او دا څاروي به اوس دا رالېږي په حرم کې دا باره رالېږي او که دې مو پرې نه ښوده نو زما قسم په خدای که زما قوم کې د سره یو قسم مدد وکړي ما قوم د نه ځان دی نه کوم د سره مدد. دا خبرې په هغې ولګېدې نو مکرز یې ولېږه. مکرز ته یې ویې ته لاړ شه. مکرز ویې زه ورځم. ویې ښه. دا مکرز هغه و چې په دې سفر د حدیبیې کې د 50 کسانو د ډلې سره د په صحابو یو ځای کې حمله وکړه. نبي علیه السلام غونډ جمدي ونیول. صحابو ته جمدي ونیسئ. غونډې ونیول او احسان یې کړو په خاص خیراتي خوشې کړل. نو مکرز چې څنګه را مخامخ شو علیه السلام یې هغه فاسق راغی. فاسق راغی شریک د سره جوړه نه کېږي. مکرز لا ناستو خبرې نه وې شروع کړې چې په دې دوران کې سهیل ابن عمر راغی. سهیل ابن عمر چې دې څنګه راښکاره شو علیه السلام یې قد سهل لنا کار آسان شو. سهیل سره بیا نبي علیه السلام مبارک خبرې وکړې او د خبرو خلاصه دا وه خبرې په دې منتجه شوې چې لس شرطونه کېښودلی شو او جوړه شو. او دا غلطو شرطونو بیان درته ما څه ناسته کړی. یو شرط و چې د دې صلح موده به لس کاله وي. دویم شرط څو که زمونږ نه یو کس راشي تاسو سره او دې کافر شي مرتد شي مونږ به یې مه راکوئ. خو که ستاسو نه یو سړی راغی او دې مسلمان شو مونږ به یې درکوو. ګوره ټول په ظاهر کې د مسلمان خلاف شرطونه دي. او درېیم دا چې مونږ به آینده کال راځو تورې به په دیګو کې وي. او بل دا چې مونږ به 3 ورځې تېروو بیا به ځو. او بل دا چې په دې صلح کې نور خزاعت شاملول غواړي شاملېدی شي نو بیا بنو خزاعه د مسلمانانو سره شامل شو، بنو بکر د کافرو سره شامل شو. او چې یو بل سره کوم خلفا دي په هغې باندې مستقص تعارض نه کوو. بهر کې بیا به راشي دې کافرانو د صلح خلاف ورزي کړې ده بیا راځي چې ماته شي نو دا خبره شوه. سهیل چې څنګه راغی دا نه یو ډېر عجیبه درته وي. لیکرانان سهیل دیو ابو جندل هغه ځان په زنځیرونو کې کار کړی مسلمان. هغه په طریقه ځان ته ورساو او مسلمانانو ته ځان ورکړ. بېدراله د مسلمان شو. او دې سهیل لاس اوچت کړو د ابو جندل د صحابو په مخ کې یو څو څپېړې ووهو.
او ابو جندل خلق ته خلق ما زار نو تاسو مال فنا راکې صحابه د مسلمان او د اسلام د لپاره دومره تکلیفات دي ابو لاري وی سهيل ابو جندل ابو ذا پیو هغه به مال فنا راکې نبی رسول الله وی خلاص کړه دلته سهيل وی نه جوړ نه کوم کې دي راکې نبی رسول الله ورته ګوره داسې وکړه چې مونږ خو لا جوړه نه ده کړې لا خبرې شروع دي لیکل نه شي پیاده نه شي وی هر څه چې خو دې به راکېله به هم جوړه دې ته راکېله وی خیراتي را وی نه درکو وی بدل به درکو وی نه درکو نبی رسول الله سهيل ته فکر مه کوه دې ابو جندل ته ورقوم دې الله بدل دا وبس دې چې فاصل لمن کته او صحابه ته خپل زخمونه وي د اسلام د لپاره دغه تکلیفونه ماته رسیدلي بیا مې ورکوي یا رسیب عمر سے دی وخت ډېر خپه شو اصل کې شرطونه په ظاهر کې د مسلمان خلاف دي ټول ما نه وځي چې مرا کا وتا نه وځي ډېر خو او آینده کال به صرف توري ورو کولی په جنگ جوړ شي سبا کوم په ځوای تور خو کار نه کوي او هم ته کې بل او درې ورځې به صرف فقط تیرو شپږ کاله پس خپل وطن ته وکاله پس راځي او بل خبره دا و چې دا واپس ورته نو عمر سے دغه د نبی رسول الله ته وایي ویته نبی پر حق نه ویل تامات مونږ ته نو وی چې عمره بکو ویلې ولي واپس تاسو ته ولې نه تبعات سره پاره وکړه ته جهاد اوس بیا واپس به خلک بسول نبی رسول الله عمره ته الله رسول او چې ما ته الله سوي دا غي اتباع کوم بس نور خبره پرې دا گفتگوی عاشقان در کار رب سمعوی گفتگوی عاشقان در کار رب جوشش عشق است جوشش عشق است نه ترک ادب دا د عشق جوش دی دا ادب تر کول نه دی وایي په خبره گفتگوی عاشقان در کار رب عاشقان خبره د الله په کارونو کې په کې باندې یو عاشق د الله په کار کې خبره وکي گفتگوی عاشقان در کار رب جوشش عشق است دا عشق جوش ته نه ترک ادب نه دی جوشش عشق است نه ترک ادب بیا الله ابوبکر ته خبره ورته دا جواب ورکړ نو بیا نبی رسول الله مبارک صحابه ته ساری مذبح کې هغه ابو جندل ورته ثابت ذبح کړ نه صحابه ثابت هم ذبح کړ سره کوم دی صحابه خبر پریشان ته وخت تذلیل دی وي چې عمره مونږ په خبره نه خلک په غوړونه کوي او ثابت مو الار کړ بغیر عمره او دا کوم شرطونه ما منه او یو غریب د استغاثې درخواستونو په ځخونه خو په څه مونږ ورکړ عليه السلام الله بخير الله بخير ویله سره نه خلای ثابت دی چامن نبی علیہ السلام مبارک د ام سلمہ خیمه ته ورغړ ډېر پریشان الله رسول ولې خپه وی صحابه می خبره نه من زه ورته سرونه خړای سالوي لا کېږي من نه کوي امو ته وای بذل فوحل ورو صاحب شکل او صحابه دا مطلب چې موږ د داس لکو کې دي چې پیغمبر خپل فیصله بدل کړي په ورشي خو د جهاد شو خپل خلک د شهادت بذل فوحل دا ویو بذل کله ول خپل سر دغه کا حلقه ثابت الحق دا غیباره اوس په تمه دي کې دی په دې فیصله نظر ثاني کی نو بیا به تم قطع شنو بیا عمل کوي بس نبی رسول الله ورو ته الله تعالی ما سره وقایا سره ولا خیر او ساروی ذبح بس صحابه چې وتوکل بس بیا یو د بل نه مخکې کېدو بل د بل نه مخکې کېدو یو بل نه سرونه کوي فورا بیا عمل شروع شو نو داس مختصر دغه ابو جندل چلار دې په یو بل واقعي درته وي حافظ ابن حجر دې له علامه یې دې کړل نبی ایوب صحابي حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه ابو بصیر راځي دې منورې الله رسول د مسلمان شوم او ما له ډېر تکلیفونو ظالمان راکړل خدای مې راوته دوه کافرانو په سره راځي وذالک راکې نبی رسول الله ابو بصیر ته ما وعده کړ په کې کوم ورکوم خیر هغه پر یادونه وکړ خو نه زمي وعده مې کړل لیکل مې کړل ولې باندې جوړه باندې ولې چې ورې کپلار روان یو ځای کې دې د موقع هغه سره ټول ویلې په یواده ابو بصیر هغه یو مرګري ته یو ټول یو کړی دي الکه دې راخسته تور دي نه باندې وسالې لکتیر وی ډېر مزیدار ده په دې مې دنیا د خلکو سټونه والی
بسره کو پورو چې وای کړه به چې کو تاس پای پیو او خدای دا سوچو چې ویو ابل غروال دی ورپسې دې مخ کې دی ورپسې ودرېږي کنه لکه څه ودرېږي دا کافر باندې په حاله کې تاسو سره ټول دا غزر دي سره سوري تختی نبی رسول الله د مدینه شریفې جمعه توا غوې ته تیارې دي درو تاسو ابو بکر ورپسې الله رسول هغه سره یو چې دا مال به خامخا سره دی او دا خو شرط په ځما هغه سره سو میله مزل بیا به نو خلک راځي بودا زین بودا دې څنګه واځي بودا نو موږ کار وکړو ته دې موږ سره په طریقه ولېګا اوس په ملین پورې کو ابو بکر الله رسول خپل وعده پورا کړ دې ورکم دا خو ما کمالو چې دا میرا ورکړ عليه السلام ویلو امه مسعر حرب جنګر اوس خو دې ملین مو هل له احد وکستګي دا کوي کی بس صحابه خو کوي شو ورته وي د خدای نه بخت مونږ له تل راځي بل قول تاسو کړ ایمان دې ته وي کله دې زمانه مسلمانانو کنه څه وي اسلام او ځان نه نو بیا زمانه نشته دا کو پر لیکن صحابه کې ایمان کې او ځل پریو دي بچاته ټول خلک یې نه بس دې لار د دریا په اړه تاسو هغه ابو جندل مولا راوته او چې کوم به مسلمانې راغله وته یو څو کسان یو دسته جوړه کافرانو قافله چې بکله شام تطلا د دوی دیو دلار بني ولا حمله کوي او بي خورل څه دا ونه پانی خورل دا ونه پانی او وبم خوږی نشتیا په ډندونو کې ریا د دریاب سره خېوځي او د پاسه ور باندې خیمم نشته او نو ور باندې کوټه شته نه د خوراک تنظیم شته د اونو ستورو د غریبانو سره تاسو خپل سوچو کې ځکه کله سوچ کوم نه موږ په ماشو د لاس په کوټه کې نشو د غریبانو ماشو سره څه بچانو سره څه خور سره څه باران سره څه او د اونې سوري سره ګرمه رقم دې بچی دي شي او مانه خورا په دې تکلیف کې غریبانان مبتلا دي په ایمان کې او چې کومه قافله شام سره کافرو دي ورته حمله کوي ابو سفیان دا ورته کافرو سردار هغه نبی رسول الله د سوال اطلاع راولېګنه ودا ذکر وو یو شرط به ختم په شریکه به ختم که زمون نسو درغل مونږ له مراته کستان راځي مونږ به نظر کوو ته مې ربانه په دغه ډول مدینه ته زمون قافلې په لار نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خط له مشر ابو بصیر او دا په نوم یې خط هغه کې وته لیکلو چې ما په خپل معاهدې پاسداري وکړه او کافر په خپل شرط ختمولو غواړي او ختمولو یې نه نو دا خط کې تاسو ضرورت فورا راځه او زه به تاسو مدینه کې استقبال خط کې کله غلونه سي دغه وخت کې غریب بیمار او په خاورو پروت نه جوړه دي په خاورو پروت دی او مرګري وسره ناشتي چې رسول الله او خاطر مخامخ شو کنه راحت راواغی په دې سترګو لګو په ځاتو جوړل بیا افسوس ما خو ایمان دی له نور ما خو دی له ورو کې د نبی رسول الله خدمت د قرآن او د دین د هغه په مایه کې جهادونه او هغه قسمت کې نو او په دې د الله حمد ادا کو چې اخر وخت کې کوم د رسول الله مبارک د خط سره ملاقات ادا خبر یو کړه او خاطر پسترګو کې خو د ساتل وفات شو صحابه دومره سختۍ کې لري او دومره خطرات او دین لپاره دومره غټه قرباني او به باقي قوم ته تاسو لاړ او دې وی دا وصیت په تاسو لاړ شي او زما سلام بر رسول الله صلی الله علیه خبرې وکړي او خاطر پسترګو کې خو ساتل زما سلام وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابراهيم بن شهاب العربي قال اخبرنا عمر بن زيد بن عمرو بن حكيم بیا بدل توي ما مروان ابن حكم شي انه بیا حديث مرسل تابعي او کوم سور شي حديث مستند شبا فيما اخبرني عروه عنه ما عروه خبر عن حديث مستند شو
انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبيه على قضيه المدة فبيتريد المدين وكان بما اوضاع وكان بمن كان سهيل كم شرطه يوضع انه قال ياتيك منا احد قال كتاب يوم الزمنا اگر كتاب الاسلام الا ردته الينا او يوادرتنا خليت بيننا وبينه لا هو زمون کرنے کی تخلیہ بکے کہ منگے وہ روٹا کون تو بہت لگنا کہ سبق بکے گنا تخلیہ دیتا ہوئی انکار کو ہے ایو قاضیا بار بار اذا شرط من کو انکار کو کہ فیصلہ کی نبی علیہ السلام الا على ذلك ثم رجب الشرط دا چې تو کوری مسلمانی کی بنا پر کہ مسلمانی کو سبق بدل تدے نکال تمغین پری واپس مولا ورته ثم مضبوط شرط صحابہ کے زمانہ اور رسول الله مبارک حکمت اللہ کا حکم فكره المؤمنون ذلك وامتعدوا قولي في الكلكشو صحشوا بامتعاد صحوا بصحشوا فتكلموا ذلك كلامك النبي عليه السلام ترجل شرط ممنا فلما أباطوا أن يقاضي فيتلوك نبي السلام إلا على ذلك فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جسر ابن سهيل وقت يومئذ إلى أبي سهيل بن عمرو ولم يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص رجاله إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وده حكم ده صلوه وده خزنه هذا حكم ده جاو أصل كده حكم كي نبي عليه السلام الله وسلم مدده کو کافران دو کشو دغه چې کوم شاته دي کا نو هغه کې د خزو ذکر کو نکا د صلو ذکر پکې راغی نو چې خزر را لغي چې دا واپس کوي نه خط یو ګره رجال دي سړي نشته خزر نشته خزر بنا درکاو ويتوجه بالمؤمنات مهاجرات بعض المؤمنات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أم كلثوم بعقبة لورد عقبة في جندله عقبة أغوى كده رسول الله مبارك بشيء لريشول عقبة أغوى كده رسول الله مبارك مريض سادة رجول دي أو وطعي ورقول أو تكيه ورقل لا تجد سلمان ممن ذهب جاءه وخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق بغلوى وجاء أهلها يسألون السؤال كون النبي عليه السلام أن يرجع إليهم إذا متوفى فحتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل يا ذلك تأخذ من القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اول يقول قلت عليه معلوماتك ان حاولنا نتنجيل وكلام غير قرار الذي الله اعلم بايمانه ان ظاهر توغره فان الله خبر تقولون ذلك ان علمتمون مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار نبوة فسر الكافرين قل الله او كتب جعهده معهد فاخذوا الجنوب فشاكوا قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير أن عائشة التي بزوجها النبي قالت إنهم كانوا يمتحنون ممن هاجر المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي جاء امتحان سو تاسو شرک نتوبه واسي غلاق بنکه نا جوړ بجل نه ښه دا شرطونه به وته چې ومنه دي شو وان عمه او نقل کړي ان خپل ترنا څوک دا ابن شهاب قال بلغنا مطلق خبر رسول الله ان امر الله ورسوله يرد الى المشركين ما انبطوا ما تا ګورا او چې کوم مہرونه دوی سره دي دا واپس کې خپل خاوندانو دوی سره کوم دي خپل سره مہرونه خپل خاوندانو دي هغه څه کې واپس کې او چې تاسو کومه خزه تاسو مشرکی دي پرې خو دي او تاسو نه مہر اوري دي ادي غي واپس او کاوی تاسو ته مہرونه نه واپس کې مشرک خزه مسلمانانو سره وتا د دې په عوض کې دا بیا کې مخکې أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وبلغنا ذا خبر سيدنا بابسوي فذكر بسوري أبو سيلا سكن ذلك ما نتوقع على شامته في الفتنة لا أغض معنا وجه حجاج ابن يوسف عبد الله في زبير مقابل إلى راغلب لا أغض معنا فبشوه النبي ذا بابا سقال مذا عمري لا لك حجاج راغلب او جن کېږي د نقصان ته دونه رسېږي د حج بل شي عمره بدل شي قال اغوين صدت عن البيت فزمان شفت بيت الله نكان في قول في جن مزا
صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصبر دغه مناسبت كما صنعنا في حديبيه کې د پیغمبر مبارک سره تر بوخیر صاحب عبارت واپس کړه جرمته فهل بعمره من اجل ان كان هل بعمره عام الحديبيه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اهل وقال إن خيل دخل ابن عمر نيته عمري بين خيل بيني وبينه بيت الله ومن تحيل ولا لو جم جوشو ففعلت كما فعل الانصر في نحال الكفار قريب بينه ولدرا لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة مكذا ودي رواج لي جدي وصل شريك په حدیبیه کې شابه فرمائي أخبراهم بأنهما كلما أبلا فريق ورفحا قالوا حتى مصدر سعيد قال حتى جويري فرما بن أنفاد بني عبد الله لا عبيد الله وعبد الصالح لي قال له لو قمت بابا سقط المدى جبهر قالوا بريك فإني أخاف يريكم لا الله تبيت الله تقوم السيدة كجنكي قال خرجنا لي وتوي مع النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ورد مناسبة ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم وحلق وقصر أصحابه جحلق قد أشهدكم أني أوجبت عمرة فتغيير لكم من نموذ بيت الله كثرة فرقات بأنه الطوافكم أو بحيل لنا على بيني وبين البيت جمجوته وما تيرى وجماعة النقطان نتيجة ثلاثة وما ترى على رسول الله إذا سر مقال ساعة من مقال ما أرى شانهما إلا واحدا زي من إفشاء عمرة ضحج مقاريا عمرة وحج في يوم شيء أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي لأنه حج خيرات يسير أو كتبت في يوم شيء هنا دي عمرة مزدلفة ومنى وعرفات نشتا طواف زيارت نشتا او په حج کې ودا ټول دي نو دا شان یو دی په احرام کې دواړو کې د ممنوعات د احرام نه وزن ساتي دا مطلب فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا دي کې تفصیل دی چې قارن به یو طواف کوي که دوه به کوي زمون په دوه طواف او سعيري او د ايمو ثلاثه په یو طواف او سعيدا خو خیر دا برسو کتاب الحج کې تفصیل لازم ها دلته به جواب سره وکما فطواف طوافا واحدا یو طواف او سعي فحل طواف زیارت کې تحل لپاره یو طواف او طواف زیارت نه مکمل حلال شي حتى حل منهما جميعا ودا مې آسان جواب کو تفصیل ورته راځي شابته خلق دا خبره کې چې ابن عمر اسلام د عمر نه مخکې راوړی دی بدلانه ولې كذلك خبر ذات نه دا اسلام سره یو د مسلمان کې تقریبا بیعت الرضوان في مخکې مناسبة ولكن عمر يوم الحديبية أرسل بيدك عبد الله بن عمر يوم فرسل له عمر وإن رجل من الأنصار يؤذى ذلك أصور شاوي ذا غدا قيمتا ما لا تدخل أسرى ولا يأتيك عبد الله بن عمر رسولك بدي أسوان ليقاتل بدي تياره تياره بس تخيل جل فيه برزوفة ما قبات لا بيعت الرضوان نريك وعمر وتتيار ويبجي ورجع أسرى ولا ليقاتل عليه ونبي سام يبايع وخلق ذربيعته لكل من الشجرة وعمر لا فتنوى فبايعه عبد الله بلا رد بيعته يا صرف زما اسرى ولما او داخل بيعت كلا شبيعته ثم ذهب الى الكل فجاء به الى عمر وعمر في وقت تقول يستلهم للقتال لا بيعت النبي الى خبر النبي جسكي ويستلهم لما اغسل غير اغسل الجنه فارا بجد كوكه تیار تابعدار وطن دا ذکر بيعت الرضوان نه لیکل لا ندي خبر او يستلزم الغري المستلزم مصدر توي القتال ذكر فاخبر بي ولا خبر ولكن النبي يبايعه لا يبايعه لان حل مسافي خلق بيعت في تحت الشجره وقال فانطلق وذهب معه حتى بايع بيعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعت ابن عمر مخكي ولي مخكي کړي اثر او بل دې بوصلاشي چې عمر وتوي تور شو ګور بچي خلق د نبی صلی الله عليه وسلم اول تاول چې دی ورغه نو بيعت کې نو بيعت يوار تثبيت فوق به وتويل چې ورته داخله کوم ګوره بدا سره راټولي او اسمر ولا نبيعتي مخجوب وهي الذي تحدثنا ان ابن عمر اسلم قبل عمر وقال يا ابن عمر حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر لان الناس كانوا مع النبي يوم الحديث تفرقوا في ظلال الشجر فصوروا في خلق خوارج فاذا الناس منطقون هلك حتى كنت من النبي عليه السلام فقال يا عبد الله انظر ما شان الناس قد احدثوا هلك اتوا بالنبي عليه السلام وجدهم يبايعون يعتقوا فبايع ثم تربيعته ثم رجع الى عمر فخرج فبايع دوباره اسلام سره جلال بیا
دوباره چې پلار سره لاړ کنه نو بیا بیعت کړی دا به د مناسبت سبب د عمرة القضاء کې دي آینده کال چې بیا د عمرې قضا کوله الى ابتعار عمرة القضاء هو ما هجره کې نو طافا وطفنا معه وصلينا على طواف نفس بركات واجب الطواف وصعب الى الصفا والمروه موږ په پرده کول اهل مکه و موږ د ګیر چاپیر چې اسنه اهل مکه ظالمان دي چې کار پرانه لئلا يصيبه احد بشيء سوء تکلیف نه رسي چا به بس کوم لا څنګه ورسولا لګره ابو وائل وی لما قدما دا کله وی چراغ سهل ابن حنیف د سفین دي سفین کې و سهل ابن حنیف نوراغه د سفین علی و سفین هغه میدان دی د حضرت علی او د معاویه رضی الله عنهما مضبوطه مرکه پکې شوی دا او معاویه تاخير پر خلفاء کې سيوطي لیکي او یا ضرب کې سره صحابه شهیدان شوی د دنیا خلک پکې مړل ردی راغی ولستغفر هم معلومات غشتل طلب د خبر معلومات غوډه غشتل لو يجنبه فقال سهل بن حنيف سوي بيتهموا الرأي فلا رأي تهمته لك تسوقي علي فحق الدين بتهمته لك او تسوقي معاوية فحق الدين بتهمته لك بس نفس القرآن الذي مسلمان ترجع منك مسلمان قائمة ذلك جنكم كدا وجدا أبلوي ذلك جنكم كدا وجدا هذه رأي وجنا باختلاف وش او دغه اختلاف د وجه د دنیا صحابه کرام شهیدان اتهموا الرأي تاسو کوی اوسوي وي زموږ رأي التسوا په حدیبیه کې جنگ دی وشي او صلح دی نشي د ټول صحابه رأي داوا چې جنگ دی وشي او صلح دی ونشي یاد خبره لیکن رستو په هغه وخت مونږ خپل رأي مضبوط ښکاري ما دا څه وکړه چې اټواغشته شو او بیا جهاد نکو خپل بدنه سړی راشي ولې واپس ورکو مال به نه راځي ورکو دریم دا چې عمره به مې نه کړی واپس کړم ولې واپس سرونه بغیر عمره خره ساري بغیر عمره حلال او آینده کال به راځم یو کال نه تشو میاش به نه تکم چې راشم دوه میاش یو کال نه او بل سره چې کال پس راځم نو قدم مکینه څوک ما سره دی هم نه بوزو درې ورځې به سره تیرو امم تیوري امم تیکو کې بس ټول شرطونه په ظاهر کې د مسلمان خلاف موږ خپل رې مضبوط ښکارې دلا ډیر زیاته لیکن رستو پتاو لګیږي چې زموږ رې ټیک نه و د رسول الله مبارک فیصله ټیک و خو دې دا د سبب څه شو مکه دوه کاله پاتې کوم مکه چې شپږ کاله کې نه و پاتې کړې دوه مکه کې پاتې شو او د مسلمانانو تعداد څومره زیات شو نو هغه ځکه چې موږ خپل رې ټیک و ورستو پتاو لګیږي چې خراب ده نو دلته ولې رې استعمال وصد غریب چې دا څه شو اتهموا الرأي فلقد رأيتني رأيت نفسي يوم أبي جندل في حديبية يوم أبي جندل يوم فرار أبي جندل إلى المسجد يا يوم رد أبي جندل إلى أبيه سهيل ولو قصدتيه كما طاقت لرلك أنا أغا وحكي فحديبية كده فحديبية كده موجود سهل بن حنيف بيجي فما طاقت لرلك أن أرد كذرتكم فنبي السلام أمر صلح عليه السلام لرلك خدا طاقت منو د پیغمبر مخ سره تصدیق خان دا طاقت منو ما په اصل حرت کړي ولې ظاهر کې خود خلاف خود مسلمان والله ورسوله اعلم وګه الله ورسول اعلم نو رسول حق پیدا و زموږ له متفق کاری کړه لیکن زموږ له غلط قابل نشو ودل ترازا وما وضعنا سيوفنا ما شاء الله ودل تکي په خپل ره تهمت لگاوا معاویه سے وی په حق مو دا دم ټیک نه ولې فقادي دي په حق دي او په نه حق دي خدای علي سره ملګری شو عثمان ته اتصال ته بچی نشه لکه څه دی خالي او فعلي ته د په حق ما دې دې نو کې د په حق ما بس ولې سپاري معاويه ده راځه څه قصاص وایي چې ځکه دې د دلاله او سوي په مونږ کې خودني دي په سرټونو ما ته وره مونږ چې کلم په سرټوره اخدا او صح کار کې اخدا مونږ الله تعالی راځي بدر کې سخت او سخت د توري د برکت تورم کې خو د الله نرمي راو او خود کې بیا ټیک ته یو یا کتان مې جو فتح مونږ له خدای راځه اندق کې بیا مونږ له خدای فتح راځه چې کله په سخت کار کې مونږ په وګته توري سره اخرا او وګته کې خودل jihad دستل مونږ الله ساتي راځه او دې کې وګه باندې تور کې خودا اسانتیا نشته
دلته یو سوړه بنده و بله کولاویږي بله سوړه بنده و بله کولاویږي مونږ نه دی اخیستوره په سټونو د یو امر دپاره یخدعونه چې مونږ باندې هیبت راوړي چې مونږ په فضع کې مبتلا کوي مګر اسهلن بنا دې تورو اساسیا راوستېره مونږ ته بنا اعلنا الى امر ذات امر ته چې مونږ یې پېژنو چې ګټه ده مونږ له تورو همیشه ګټه راکړې ده مونږ نه دي کېښودې تورې په سټونو مراد ترې نه څه شی دی جهاد جهاد نه یو وتلی یو امر یخدعونه چې مونږ له هیبت راوړي په مونږ ګران دی الا مگر چې تورې مو اخري نو اسانتیا راوستېره تورو په مونږ یو امر د پت چې مونږ پېژندلی قبل هذا الامر مخکې د فتنې نه د معاویه علي رضي الله عنهما نه بدلولې نه خصما یو سوله مګر راکوټېږي په مونږ خصما بله سوله او د دې فتنې تشبیه د دریاب سره په دریاب کې تعمیل دی او دریاب زر خلک کار کوي ما ندري هم ته پته نشته کیف نادي له چې دې له سلا دې امر د فتنې ته څنګه راځي څنګه بدل چې التقا صفین کې جنگ جوړ شو نو د معاویه صاحب لښکر شکست مونته ډېر زیاتري نه مړ شو نو معاویه صاحب سار د مرګرو ته وی خورا شریفونه پیدا کې پاڼې نیزو کې ورکې په دې فیصله سار وختي لښکر ټول خورا شریفونه په نیزو کې نیول علي صاحب لښکر وی څوک هغه قرآن نیولې وی ورځې په چل کوي نه په قرآن کې ده قرآن نه وي څه مطلب دې ستاسو سره دی وی فیصله په دې قرآن کو علي صاحب غریب مجبور شو په قرآن څه فیصله کې بس په قرآن دا فیصله کو چې بس دو حکمین قرآن وي چې جامع کې اختلاف راشي نو حکم د یو نه کا خدا خاون اختلاف راځي حکم څه حکم به مونږ چې فیصله وکړو حضرت علي صاحب ابو موسی اشعری مقرر او هغه عمرو بن العاص مقرر کې خاص ډول دواړه په خیمه کې کېناستل زه تاسو چې څه فیصله وکړم ما بادشاہ کوي وکړي دلته خوارج راووتل ان الحكم الا لله او دې خو فیصله اختیار دي دو سلوله ورکه اختیار خو د خدای دی لهدا علي کافر دی معاویه کافر دی رضی الله او دا د هر بچی دقه د عبد الله بن سبا يهودي بچی او د منافقینو پته هغه وی چې څو جوړه کیږي بس خبر خلاصه شو چې جوړو چې موږ په کې معلوم شو نو عثمان وجل دي جنجال به جوړ شي نو راشدان یو ډول وباسه ته جوړه او شو کو نه شو نو تفریقه به نور په مسلمان کې پیدا شي علي صاحب هم کافر معاویه صاحب کافر خوارج وته نو یې غم جوړ شو بل غم جوړ شو البته هم ساجي په فیصله په دې په عمرو بن العاص هغه ته ویل خپل معذور ته ویل خپل معذور او اثرینو بیا امیر وکړ ډیر ښه چرال ابو موسی شریف غو ساده غوندي او دا بل ابو خيار اعلان کوا ابو موسی شریف زما د اعلان چې ما حضرت علي معذور کو ویته اعلان وکا وی زما د اعلان چې ما اختیار او صدارت معاویه لور هو الذي ما سره سوي دلته سوي بس جنجال بیا جوړ وی مصیبت بیا جوړ شما خدا فیصله نه راکړي دا څه کوي عائشہ صدیقہ جنگ جمل کې وراسي غریب لاړه صلح کو او صلح کوله تنزدې شو خبره چې د شپې د عائشہ صدیقې په لښکر دي سبایي فرقه حمله وکړه هغه باندې حمله وکړه دا غیر اوخه زخمی کړله اب پاسې قسم په خدای کړي راغلی او جنگ جوړ شو د عائشہ لښکر تخل په غریالي ته په لښکر حمله وکړه او دې لښکر ته د عائشہ او لښکر خو تاسو جوړ کړي خدای معاویه مرګري دا حمله لمنو اجم جوړ او د زرګا واغې کې مړ الته دې والله کله راغلی فوق وراه چغې واره صلح راغلی او هی ته دا صلح او شو د مخ ته راځي دا سبایي فرقه عبد الله بن سبا يهودي او دا بچي او دا منافقین چې کوم پکې موجود او د يهوديانو سره زمخ کې د مولانا ومن قال حدثنا سليمان بن حرب عن محمد بن علي بن مجاهد عن ابي الى عن ابي عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم راغب فما يعرف ما تيري اذا سبقي من فما بيدلي فقال يوزك هوا مرأسك قلت نعم قال احلق وصم 3 ايام او 6 مساكين ليوم مسكين نصف ساعه مدري ساعه او ان كنت نفسك تذبح او عشبه لا ادري باي هذا بدا اديك خيار شبه زمونږ مشرکان محاصره کړی و موږ توشیو دا په یو ځای کې بیا هغه 50 کسانو غوونی ول
قال وكان ما وفراء ويختمر بدو رافعه وتسبق تساقط على وجهه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزيك هوام راسك كما نعم من هذه الآيات ومن كان منكم مريضا او به اذى بذات فدية من صيام او صدقه مسلمين بس صلى الله تعالى على خير هذا بالكتاب